بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د کیمرامین یاسر خان سره د فهد کالونی نه حاضر دی. کتونکو فهد کالونی چې کومه ده د یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ د سوري لاندې چې کوم دی کامران صاحب یونس خان چې یو نامي ګرامي شخصیت دی او د پراپرټۍ په دنیا کې ډېرې غټې غټې پراجیکټ چې کوم دی هغوی ترسره کړي دي. خو د دوی د پراجیکټو چې کوم دی هغه سرخي سپیدي نه وي چې او سرخي سپیدي ورله وکړي لکه سرخي سپیدی نه مطلب دا چې غټ غټ بوډونه فلیکسونه او په غټه سطح باندې کمرشل نو هغه پیسې بیا د کسټمر نه وباسي. دا تاسو وینئ په 3 لکه 3.5 لکه 2 لکه په دې کې مرله ده. دا مین شاهرا ده، تاسو وینئ دا مین شاهرا ده او دا مین شاهرا چې کومه ده نو دا نوښار ته هم تللې ده او دا مین شاهرا چې کومه ده نو دا 400 ته هم تللې ده او بیا موټروی ته هم تللې ده او دا بالکل د برحیا ټاون سره څنګ په څنګ چې کوم دی نو دا پراجیکټ دی. دا پراجیکټ چې کوم دی نو ډېر په جربونو ځای دی او ډېر سر ته رسېدلی دی. یو سړی کنال ځای اخلي، یو سړی چې کوم دی نو 10 مرلې اخلي، یو سړی 15 مرلې اخلي نو بالکل په دغه فهد کالونی کې اغستی شي. نو ډېر مناسب ریټ دی، مناسب نرخ دی. په دې باندې چې موږ کمې نمبرې ورکوو په هغې باندې بالکل تاسو رابطه کولی شئ. د دې باقاعده د قرآن پاک نه د افتتاح چې کومه ده هغه افتتاح وشوله، باقاعده ختم القرآن وشو. د هغې نه پس چې کوم دی د دې علاقې مشران چې کوم دی فیاض خیشکي صاحب نامي ګرامي شخصیت او ورسره سلیم خان لالا او دغه شانتي منګه دغه افتتاح له راغلي وو او دغه افتتاح چې کومه ده هغه وشوله. وختن په وختن به راځو. دې کې ډېر ځینه چې کوم دی نو هغه خرڅ شوي دي. د دې ډېرې غټې غټې لارې دي، مین شاهرا ده او ډېر په غټه کچه باندې ټون دی. خو دا تاسو پکې بیا هم هغه څیزونه نه وینئ چې هغه لارې دغه خو دا لارې به پخوي. لکه دا وګورئ دا مین شاهرا ده، هغه ځای باندې چې په مین شاهرا راځي غټه کالوني ده، غټه لار ده، په دغه لار تللی شي او دا لارې چې کوم دی نو بیا یو بل سره پیوست شوي دي. دې خواته وګوره دا لارې چې کوم دي نو دا بیا یو بل سره پیوست شوي دي او دا تاسو وینئ چې دا بله غټه شاهرا ده. دا تاسو وینئ دا ډېر په غټه کچه باندې غټې غټې لارې ورکړې شوي دي. نو دلته کې او دا لارې بیا یو بل سره لینک شوي دي، تاویدی شی پکې، جومات پکې شته، مدرسه پکې شته، ګیس بجلي چې کومه ده نو دا بالکل په دې باندې 11000 لین تللی دی. هغه ټول سهولیات دي کوم چې په یو ټون کې وي پکې او دا چې کوم دی نو انوسي په لاس او انتقال په لاس دی. نو زه به خبرې ترې کوم یونس خان سره، یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ. یونس خان دا څومره ځای دی او دلته کې د مرلې څه قیمت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د دې نورو کم میلمانه چې دا درانه خواږه راغلي دي زیاته شکریا ادا کوم چې په دونه لنګ تنګ وخت کې موږ لرالل. دا د دې فهد کالونی په حواله سره به زه یو څو خبرې وکړم جي چې دا موږ په 25 جرب کې کړی دی جي. 25 جرب یعنی 100 کانال کې مو کړی دا. 20 فوټ لارې دي او مین روډ د موټروی نه تقریبا 3-4 کیلومتر په فاصله کې ده. د 400 انټرچینج دې خوا چې کوم دی بل اړخ ته چې کوم ده نو دا هغه د پیشنګړو پل چې پیښور ته څوک پدې دي نو بل د قیمتونو حوالې سره دلته چې فرنټ موږ 3.5 لک روپۍ مرله وایو، ورپسې 3 2.5 2 1.5 او 1,20,000 انتقال په لاس، انتقال په لاس دی جي. قبضه خو دغه تاسو ته موږ مخکې انټروی کې ویلو چې ان شاء الله تاسو کله موقع لراشي نو دا یو سرپرایز دی. نو ان شاء الله چې دا خلکو ته زمونږ دا کم کتونکي دي، کم زمونږ د کتونکو لا انویسټرانو له به زه یو میسیج ورکړم جي چې یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ چې کم کابیشونه دي نو دا په هغې مخکو پراجیکټو کې دا د هغې نه یو ګولډن چانس دی او قیمتي هم دی او وی آی پي هم دی. او دغه د قیمتي وی آی پي هغه ویلیو هغه ریټونه به موږ نه وایو، موږ به د خپل د تناسب د کم لیول چې زموږ کم دی رونو سره دی درمیانه موږ به دې له درمیانه ریټونه ورکوو. دي چې وړاندې وروستو تپوسونه وکړي انشاءالله نو دې کې به ورته 50,000 1 لک روپۍ د مارکیټ نه د مرلې په لحاظ دي ته ارزان پروزي. او زه دا کم زمونږ چې بار ملکونو کې مخکې موږ سره چا ډیلینګ کړی دی زمونږ انویسټران دي، که هغه په سعودي کې دي، که دوبۍ کې دي، که په ملیشیا کې دي یا په پیښور کې دا مرګري راغلي دي ټول. نو دې ته زه دا وایم چې دا دې رالل او دا موقع په خپله وکته. دې وي نه بس په تاسو زمونږ په پټو ستو موږ ورته نه
تاسو به راشئ او دا موقع به پخپله وګورئ. نو زه د خپلو کتونکو ته یو میسج ورکوم چې تاسو دلته راشئ او دا موقع پخپله وګورئ. که فرق به کي انتقال به انشاءالله چې صفا سوتره په لاس وي. انتقال په لاس دی او دغه نو کیش دي بالکل دا نه دی کې مونږ چې سم مونږ له کم پیمنټ څوک راکي څه راکي باقي ورسره 2-3 میاشتې 4 میاشتو پورې ټیم کولی شو. فرنټ په سالي 3 लाख بیا بس په 3 लाख بیا 2 लाख داسې 2.5 लाख بیا 1.5 लाख بیا 1,20,000 سر ته 25 جرب زیدي. بالکل دا کم سہولیات دي دلته ګیش ته جی بجلی شته ترانسپورت شته چې یو سړی پیښور ته ځي نو انشاءالله چې 10-15 منټ کې د دې ځای نه ګاډي کېږي جو په پیښور کې انټرچینج کې به کوزي. که د پیښور نه راځي نو ګاډی به دلته دی مین روډ د پاسه دا نوشیره 400 د مین روډ دی جی. دا کم پروجیکټ شي موږ د هغې کې هم کتلي په 3.5 लाख یا په 3 लाख باندې مرله وي په غټ غټ فلیکسونه هم لګولي دا مې د هغې باوجود هم چې کم دی هغه ریټ وي. تاسو هغه شان سرخي سپیدي هم نه ده کړې نو دا ریټ مناسب دی؟ یاره جی زه خو وایم چې یو تاسو خیر دی لږ معلوماتو کې په مین روډ باندې دلته په 5 लाख په 6 लाख روپۍ مرله ده او دا مونږ که دا سرخي سپیدي ورکړو نو هغه زور به هم د دې دغه نه وځي او انشاءالله چې دې کې به هغه سهولت نه هغه چې چاته وایي چې یاره دونه پیسې راکړه 3 کاله پس یا 2 کاله پس په تاسو ته قبضه میلاوي. مونږ له چې چا د زورو لوټ راکړه هم به ورته وایي چې راځه کور پکې جوړوه باقي پیسې مونږ سره په شیډول کا ته خپل انتقال وکړه انتقال به هم ورته انډوانس وکړي کوم 20 فوټ لار ده نو د لار کې بس پخوي را پخوي نو دې کې به مونږ باجرې چو ساده کار به پکې کوو ځکه چې بیا دغه شي نو بیا هغه مرلې هغه ریټ زیاتېږي نو موږ نه غواړو چې دا د زموږ د عوام دا کم موږ سره چې کم دا کم ملګري انویسټران یا زموږ دا کم ګاک دی دا موږ سره پلین دی نو موږ نه غواړو چې په دې باندې بوج زیات شي. کتونکو صفا خبرې به کوو لکه تاسو بیا راشئ بیا وچېره دا واده شي و دا انتقال په لاس بجلي شته ګیس شته خو په بوته ځای په پیشنګړو روډ باندې دلته ګیس هاوس دی غټ دلته ایربیس جوړیږي دلته غټ ځنګل دی ورپسې او ورسره خو نوخار ته سیده ځي نو دا سیده روډ تللی دی او موټروی چې کومه ده په 4 کیلومیټر کې ده اکنامک زون سره تقریبا 1 کیلومیټر کې اکنامک زون دلته اکنامک زون روډ. تاسو جی خپل پیژنګلو را سره السلام علیکم سال زه د یونس بای مرګره یم جی او یو موږ د 400 پړانګو او سټل یو پېښور کې دا زموږ ډېر قریبي مرګره دی د سره موږ مخکم ډېر لین دین شوی دی ماشاءالله ډېر صفا سوتره سړی دی او چې څه خبره کوي او مغه وي هغې کې بله خبره نه وي. صحیح کتونکو زموږ خو سره ډېر روزګار شو یونس بای سره د ډېر وخت نه چې کوم دی لګیا یو په 100,000 مرله خرڅه کړې ده په 1,000 خرڅه کړې ده په 50,000 خرڅه کړې ده دې غریبانانو له دغه ډېر غریبانان د کورونو مالکان کړي دي او ارزان ځای کتلی دی او هغې کې 2-3 زره مرله ګټلې ده دا ځای چې کوم دی نو دا څنګه دوی ووایي چې دلته په 5 लाख روپۍ مرله ده خو دوی یې په 3.5 लाख خرڅوي هلته کې چې کوم دی په 3 लाख یې خرڅوي هلته په 4 लाख مرله ده هره مرله کې به 50,000 چې کوم دی د بل ځای نه هغه کس ته پیدا نو چې کوم انویسټران دي هغوی پیسې بندوي نو هغوی راتلی شي او په دې کې چې کوم دی نو ځان له ځای اخیستی شي په دې باندې د هغوی نمبر دي رابطه کولی شي زه به پیاز خیش کی طرف ته کتونکو په دغه پهد کالونۍ کې موجود یو پیاز خیشکي صاحب سلیم خان لالا هم په څنګ کې ولاړ دی د هغوی په لاسو د دې لوی پراجیکټ چې کوم دی پرانیسته وشوله سرخي سپیدي هغه شانتې نشته دی خو سرخي سپیدي د کوم پراجیکټ کې نو د هغې به ریټ چې کوم دی یو په 2 لګې نو دا د غریبانانو دپاره هغه خلک چې ځان له ښه ځای کې ځای اخیستل غواړي او په مین سړک د پاسه غواړي نوخار ته هم نږدې وي 400 ته هم نږدې وي او موټروی ته په 100 منټونو فاصله کې وي نو دا پهد کالوني د بالکل په مین روډ باندې را تاسو موږ د دې ټول ارڅه لوکیشن ښایو خو نن زموږ دپاره مهمه او د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې په دغه پهد کالونۍ کې زموږ د پیاز خیشکي صاحب سره لیده کاته وشو یقینا د پښتو په سندرغاړو کې هغه الفاظ هغه انداز او ورسره هغه شاعري خوښوي چې کوم کې موږ ته میسج وي او زه په دې ریډیو باندې یو پروګرام کوم نو زه چې هغه کله ګانا ولګوم چې چا په دوکو خوړو چا به فریب وخوړه او دنیا هغو خوړه چې خیا نه پیژني نو وی هغه پروګرام له راغی نو د تېرو شپږ کالو راسې موږ ګورو او اوس خو یو نوې سندر را روانه ده هغه هم انشاءالله راځي به
خو کتونکو په پهد کالونی کې ولاړ یو نو د پراجیکټ حوالې سره به د پیاز خیشکي صاحب سره خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه جي صاحب. ډېره مننه رور او د هغې ټولو ملګرو هم مننه چې چا څوک داسې سوچ وکړي چې یو داسې ځای تیار کړم چې هغه د درمیانه خلکو ګوره دا منځ کې چې کوم دي که نه زموږ په دې معاشره کې دا خلک تباه دي چې کوم ډېر بره دي د هغې ګزاره کوي چې کوم لاندې دي هغې اړو دا فکر نه کوي خو چې کوم داسې منځ کې خلک دي نو د هغې دپاره یو سوچ پکار دی. او زما په خیال چې دا تاسو څنګه پروګرام جوړ کړی دی نو دا د ټولو هغه درمیانه خلکو لپاره دی کوم چې دا انشاءالله اخیستی شي او فوټ کولی شي. بل د دې دا مالي وکو دا د دې دا ځای بل زما خو د دې هغه سر ډېر خوښ دی ځکه چې هلته کې نیچر ډېر نږدې دی او دغه ځای سیندري څه بل شانتې ده. نو بس دعا به کوو چې د الله بادشاه کامیاب کړي او د خیر ذریعه د خلکو مو ګرځوي او د دې ملګرو دپاره مو ګرځوي. صحیح. ډېره زیاته مننه کتونکو. انوسي میله ده یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ یو نامي ګرامي نوم په دې 400 کې او د 400 نه بهر هم چې کوم دی نو هغوی ځای نه اخلي او هیچکي صاحب به داسې ډېرو ځینو ته خلکه بوتلي وي خو نن چې د کوم پراجیکټ ابتدا کېږي لکه پیاز خیشکي صاحب موږ ډېر وینو که نه هغه سرخي سپیدي وله جوړه کړو خو بیا دغه کمرشل او د هغې هم ته عام ګاک نه چې کوم دی نو پیسې وباسلي. ګوره جي په دې کې چې کوم المیه ده نو هغه تاسو زه ویلی نه شم. هر ځای کې چې تاسو وګورئ یو نه یو ښار کې به خامخا یو المیه چې پای کې د ټولو خلکو سرمایه ډوبه شوي او چې چا کړي هغه هم پکې برباد شوي. نو لکه په سوچ فکر سره چې ځای روغ وي د هغې د انتقال کار انوسي هر یو څیز یې ټکي نو هغه هلته کې چې کوم دی نو خلکو ته هم مسلې ني او تاسو دا منئ دا بیا کور په کور وي دا مسله هر ځای کې وي که نه. نو یونس بھائی ته مبارکي ورکوو او دعا ورته کوو چې په داسې امتحان کې الله بادشاه کامیاب کړي چې مونږ یې دې ځای له راوغوستو او مونږ له یې دا عزت راکړو نو مونږ به دا دعا کوو او دا کوشش به کوو زمونږ چې کوم ملګري دي دې خوا شا کې زه هم اوسېږم دلته جوخت نو زما چې کوم ملګري دي او کوم ښکلي خلک دي هغه به راولم او یونس بھائی دي ته به مخې ته کښېنوم چې بھائی دا مونږ ته رانږدې کړه دا خلک دلته. صحیح. کتونکو پیاز خیشکي صاحب دې سره یو سیاسي لحاظ سره یو جوور نظر هم ساتي. ناظم د خپلې سیمې پاتې شوی دی الحمدلله د خپلې سیمې خان دی دی فن کوي هنرمند دی خو هغه هنرمند دی چې مو تا ته پکې میسج راکوي. وره لږ جوړې کومه شاعري خوښوي سندرغاړي به تاسو ډېر اورئ نو زمونږ سره چې کوم دی نو ډېر زیات قدر دی د پیاز خیشکي صاحب سره سیاست سره هم تعلق ساتي. سلیم خان لالا هم راغلی دی او نن چې وله یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ والا کوم عزت ورکړه د دې نه د زیات عزت چې کوم دی دوی قابل دي او داسې قسمه خلکو چې کوم دی نو ستاینه وکړي. کتونکو دغه خبرې اترې تاسو واورېدې پیاز خیشکي سره موږ خبرې وکړې یونس بھائی سره هم خبرې اترې وکړې کامران بھائی دی دلته کې سلیم خان لالا راغلی و دغه پهد کالوني ده یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ یو رجسټر اداره ده انوسي دی دې میلو ده 25 جرب چې کوم دی نو دا ځای دی یعنی 100 کنال دی په سر ته چې کوم دی نو په 3.5 لکه بیا 3 لکه بیا 2 لکه بیا 1.5 لکه او چې راشي نو نور رعایت هم د سره کولی ټول سهولیات پکې موجود دي بالکل راتلی شي او یو ډېره غټه ایریا ده په دې کې ځان لا ښکلې په یو ښه لوکیشن کې په پورپیزا مقام کې په غټو غټو لارو کې په اجرا جومات سره ځان له پکې کور جوړولی شي. چا له خدای پاک پیسې ورکړې وي او دا هم دعا ده چې هر سړی د خدای پاک د خپل کور مالک کي ځکه چې په پردي کور کې ژوند چې کوم دی ډېره ګرانه ده وي پردی کټ د نیمې شپې وي چا له وس ورکړي وي اعتمادي ځای دی باوري ځای دی او په دغه باوري ځای کې چې کوم دی یونس پراپرټي چې کومه ده هغوی سره خپل انویسټمنټ وکړئ ګټه درله کوي تاوان دله کلم نه کوي په دغه نمبرو رابطې وکړئ او په دغه پهد کالونی کې ځان له ځای واخلئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ کتونکو هغه ځای به ورته ښایو کوم کې چې ستاسو پیدا وي چې تاسو کړئ نه. یونس موږ دله د ګریوان هم رانیوي شو د یونس نه موږ تپوس هم کولی شو تاسو بالکل راتلی شو دی کې ځان له ځای اخیستی شئ.